استاد بخونکی او مهربانه دی. په سټیج باندې ناست درنو مشرانو او په دې پنډال کې ناست زما درنو پښتنو وروڼو خویندو، زه یقینا چې تاسو دې جذبې ته وګورم. مونږ چې دې تحریک ته راوتي یو، نو یقین وکړئ چې د تحریک هر یو ملګري په سر باندې کفن تړلی و، خو دا ارادې کړې وه، دا عهد کړی و چې دا ریاست دا د پاکستان څوکیداران چې ټول عمر یې زموږ په مینه کاروبار کړی دی، د هغې مرۍ ته به لاس اچوو، د خپل قوم بدل به ترې اخلو، د خپل وینې بدل به ترې اخلو. نن چې په کوم تعداد کې تاسو راغلي یې، په کوم اخلاص تاسو راغونډ شوي یې، په کوم مینه تاسو راغونډ شوي یې، یقین وکړئ چې دا زړونه غواړي چې د ځان درنه قربان کړم او یو ځل نه سل ځله را قربان کړم. ملګرو خبرې به ډېر مختصر کوو، باران هم دی، منظور به هم راځي. یو خبر درته کوم چې ستاسو د اتفاق، ستاسو د اتحاد، ستاسو د پښتو، ستاسو د جرأت دا د پاکستان په څوکیدارانو باندې ډېره بده لګېدلې ده. خو دې ته به مونږ زور ورکوو، دې ته به مونږ په هر وخت زور ورکوو، په دغه شان د اتفاق باندې به زور ورکوو، په دغه شان د اتحاد باندې به زور ورکوو، په دغه شان د پښتو باندې به زور ورکوو. ملګرو الزامات لګوي چې د را او د انډیا سجنټان دي، زه ورته وایم راشئ ایمان تیر کې مونږ خپل ځان احتساب ته پیش کوو، یو جوډیشل کمیشن دې جوړ کړي چې دا انویسټیګیشن وکړي چې مونږ ته د چا نه پیسه راغلې ده، مونږ له چا امرت راکړی دی، مونږ سره چا کومک کړی دی. خو ورسره به بیا یو جوډیشل کمیشن د دې دپاره هم جوړوي چې د ای پي ایس ماشومان چا وژلي دي. یو کمیشن به بیا د دې دپاره هم جوړوي چې په سلونو چې د فاتح مشران کوم وشول، په زرګونو د ماشومان وشول، په زرګونو زما د فاتح مشران په ټارګټ کلینګ کې دې ریاست ووژل، هغې دپاره هم یو جوډیشل کمیشن ضرورت دی چې دا تپوس وکړي، دا تکل وکړي چې دا مشران چا وژل. ملګرو راشي را میدان ته شي، کله په یو ضلع کې، کله په بله ضلع کې، کله په یو ایجنسۍ کې د لسو و د اتو کسانو احتجاجونه کوي د منظور پښتین خلاف، د پی ټي ایم خلاف. زه ورته وایم چې راشه د عوامو د سمندر وګوره، راشه د خلکو د سمندر وګوره چې په خپل سر راغلی دی، چې دا پته درته ولګي چې دا ولس د چا سره دی، دا قام د چا سره ده، دا ولس د چا سره دی. ملګرو زه ډېر وخت عالمه، خو یو خبره خلیکول غواړم چې د پی ټي ایم په ضد باندې دې سپانسرډ جلسې شروع کړي دي، سپانسرډ جلسې چې د ټولې پټانه، د ټولې پښتونخوا نه او د ټول وطن نه ورته خلک راغونډ کړي، خو بیا هم حال یې دا وي چې لاسونه هم په سپیکرو کې پړه کوي. نو زه ورته وایم چې هغه کرایې ملګرو د کرایې ورکران به تاسو ډېر لیدلي، خو د کرایې مقررین ما په لومړني ځل په هغه جلسه کې ولیدل. ملګرو زه آخر کې دا یو خبره کول غواړم چې مونږ د پاکستان د آئین او قانون لاندې خپل حق غواړو. مونږ ته که څه غدار وایي نو زما پاکستان آئین دا وایي، زما د پاکستان آئین آرټیکل 10 دا وایي چې یو سړی څه ونیسي په یو سړی باندې څه توري، هغه به ته مجسټریټ ته پیش کوي، عدالت ته به پیش کوي، یو ډیو پروسس ته به تېرېږي، دلته عدالت ته هغه سزا ورکړه، هغې نه پسته به ته باندې وانه د هغې نه بغیر تا سره پاین کې بله لار نشته. تا ته ما په زرګونو خپلوان، تا ته ما په زرګونو ځوانان بندیوان کړي دي، کاروبار پرې کوې، په پیسو باندې راخلاصوې. دا میسنګ پرسن چې څو نام دي، دا میسنګ پرسن دا چې څو نام دي، دا دې د کاروبار دپاره پټ کړي دي، دا د کاروبار دپاره بندیوان کړي دي. نو زه